الله الرحمن الرحیم. زه یم احسان نسیم. نن زه موجود یم په هوتل دیشان کلي په مخ کې چې کوم ریای نندیار خوړ په هغې کې زه موجود یم. پرون یو انتهایی افسوسناکه واقعه مخې ته راغله. د هوتل دیشان د کلي ورسرې زنانه چې د هغې ذهني توازن څه لږ ټایم شی او څه لږې ورځې شوي وي چې ټیک نو او پرون هغه د خوړ ته راغله او د بدقسمتۍ نه دغه د خوړ او دغه د اوبو کې چې کوم تیزې اوبه دي په دې کې هغې خپل ځان چې دی هغه یې بایللی. خو پرون وخت له تر اوسه پورې د علاقه دیشان چې څومره خلک دی هغه خلک پریشانه دی، هغه خلک لګیا دی، هغه زنانه هغه تورسرې د هغې لاس چې دی هغه ګوري. دویمه ورځ ده دغه هڅې دغه اکې دغه کوششونه دا لا کامیاب شي نه دي. خلک د روژې په حال کې ځان ستړی کوي، لګیا دی. مختلف ټیمونه چې دي هغه دلته راغلي کارونه کوي، غوطهخور ټیمونه هم راغلي، مانګیان هم راغلي، د کلي ځوانان هم راغلي. هر قسمه هر طبقې خلک چې دی هغه د خوړ او درې دریا په غاړه باندې کې موجود دی او کوششونه کوي چې څه طریقې سره هم دغه د مور دغه د خور لاش چې دی دا خوړ نه د دریا نه بهر کړي. ولې چې کلی او پوره خاندان دغې په دغه شان طریقې سره په مرګ باندې کې افسرده دی. پوره په علاقه کې د هو سما ده، یو د خوب فضا قایم ده او خلک غواړي چې الله دې کړي چې دغه پرسرې چې ده د هغې لاس چې دی هغه لوحقینو ته میلاو شي. نو تاسو ګورئ خلک چې دی هغه اوس هم لګیا دی او لاش چې دی هغې ته لاش چې دی هغه جاري دي. بس دې وخت کې مانګیان موجود دي، کوم مقامي غوطهخور دي د هغې دې نه تپوس کوم. دې وخت کې موږ سره د تاکوټ برخې نه د تاکوټ د سیمې نه راغلی غوطهخور یو ځوان چې دی هغه موجود دی. هغه نه تپوس کوم دا راته وایي ستاسو نوم څه دی؟ جنید بهي. دا راته ووایه دویمه رشوه لاس چې دی اوسه پورې تاسو د هغې په تاسو ته میلاو نه شوه، کامیاب نه شوی؟ موږ د نن اطلاع راغله او پرون مو ته اطلاع نه وه راغلې. نن موږ خپل کوشش وکړو لګیا وو اوپې موپې ته ګټانو ته وولې خو څه پته ونه لګېد. څه امید دی ستاسو ښکاري چې دا لاش دغه ځای کې دی؟ د اوبو بهاو څومره دی؟ چېرته مخې ته یې وړ دی؟ انشاءالله که ډوب شي نو میلاو به شي دلته، که نه ډوب شي نو بیا خو نه ستاسو ایکسپرټي تاسو ته خو درې پته لګي د اوبو بهاو څومره تاته ښکاري چې دا لاش په دې ځای کې پاتې شي که په مخې به یې وړي؟ پاتې شي به دغه ځای کې بره. کوټ نه بوجاین کمپني چې کوم غوطهخور ټیم دی هغه دې ځای کې هم موجود دي. سهار نه هغوی یې کوي هغې نه تپوس کوم دا راته ووایه چې تاسو څه ټایم را رسېدلي یې او څو اپریشن وکړو؟ موږ خو ستاسو ډېره شکریه چې تاسو راغلی. موږ سهار 9 بجې راغلي دلته او بېګا موږ ته اطلاع میلاو شوه، خو بېګا ټایم ناوخته و. بېګا دا کسان لګیا وو لاش یې کته میلاو نه شو. نن موږ رالو موږ پکې خپل کوشش وکړو که میلاو شي الله پاک راکړي. اوسه پورې موږ دا کوشش کوو لګیا وو میلاو نه شو. څه امید دی تاسو ته ښکاري چې لاش په دغه اوبو کې دی یا په کته اوبو بهاو زیات دی لاش یې وړي چېرته په مخه ني؟ یاره که ډېر مخکې تللی دی به دې مخکې ځای پورې راغلی زیات په کته به دې نه وړی ځکه ټول ګټان دي که نه خوړ دی. اوس اباسي نه نو هغې کې لاش ځي په مخه. دا خوړ اوبه دي دې کې دومره لاش په مخه نه ځي. لکه دا موږ سره مقامي مشر احسان الله چې د هوتل دیشان سره د دې تعلق دی دوی سره خبره کوو چې دوی هم سهار په خپله په دې اپریشن کې حصه اخیستې ده. احسان الله لالا دا راته ووایه چې څه امید دی؟ پرون هم تاسو لګیا وئ، نن هم لګیا یئ او اوس هم تاسو لږ ټایم مخکې د خوړ نه بره راوختی نو اپریشن کې کامیابي نه موندې کېږي، څه وجه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو بس موږ خو چې پرون سهار راوتي وو او پرون هم دا ځای کوم ځای چې اوس موږ ولاړ یو دا ځای موږ ډېر لټول دی او دې نه بیا چې نن کله سهار پښمنۍ موږ وکړو بیا ووتلو نو هغې نه موږ دلته نه بره نه موږ شروع کړله. رسۍ موږ سره وه 4 تنه موږ د خوړ په دې منځ تلي وو لکه تر کته تر بټلو تر پوله پورې. هغې پورې موږ یو چړ یو کنده یو ځای هم نه دی پرېښود. بس اوسه پورې لا موږ ته دغه نه ده میلاو. څه خیال دی دا اوبو په مخې وړ ده یا څه خوند ته څه ګټو کې نښتې ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ دا خو الله عالم دی، خو یو خبره در زما څومره شک دی دا یو سایډ ته چېرته پساو ده لکه څه نه څه ځای کې پساو ده لکه الله دې خیر کې ګورو موږ پرېږدو خو نه داسې انشاءالله
موجود دی الیاس خان دیشانی چې کوم تعلق هوټل دیشان سره دی او په دغه ګیري کې دا انتهایی افسوسناک واقعه چې دا هغه تر مخې ته راغله. نو الیاس خان دا راته ووایي چې د کلي مشران تورسرې زنانه به هم په دغه افسوسناک واقعه باندې پریشان دي. تاسو هم مونږ ګورو سهار نه پرون اپریشن چې دی په هغې کیسه اخلی. دا راته ووایي چې اوسه پورې کامیابي ولې میلاو نه شو؟ بس زه ټول مخکې څومره چې زموږ دا بټګرام قوم عوام دی بیا خاص کر کې زموږ قوم د شان د ټولو قوم زه شکریا ادا کوم چې دویمه ورځ دا هغو راضي او راړم دي اپریشن جاری دی تر هغه تر تقریبا د قنجبوړی پورې موږ دویمه ورځ لګیا وو. بس یا الله پاک منظور بني انشاءالله کله الله پاک نه منظور شه زموږ دا خور به موږ ته لکه میلاو شي. مخکې خو زه د خپل د علاقې ټولو مشرانو ته کشرانو ته میندو خویندو ته دا یو درخواست کوم چې خپل دعاګانو کې دا واقعه د خصوصي طور باندې یاده کړي او الله پاک د پوره د علاقې دا پریشانی چې دا نن د هوټل په دې کلي کې دا واقعه راغله الله دې دا پریشانی ختمه کړي. ډېر خلک پریشانه دي د روژې ماتې په وخت کې خصوصي طور باندې دا زنانه چې کومه ډوبه شوې ده د دې باره کې خصوصي دعا دې الله نه وغواړي چې الله دې دا کلي ته عافیت سره راوباسي او الله دې دا زمونږ دا پریشانی ختمه کړي. دې وخت کې موږ سره موجود دی ایس ایچ او انسپکټر اشتیاق احمد خان ثانه چانجل ایس ایچ او. دې هم په سپاټ باندې موجود دی. پرون موږ ګورو د تا نه چانجل پولیس چې کوم الکاران دي هغه دلته راغلي دي په ګڼ شمېر کې. تاسو ګورئ اپریشن په څو حده پورې کامیاب شي کامیابي پکې میلاویدی شي نشي میلاویدی تاسو ویږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چلو خو تاسو مننه جی تاسو موږ مده وکړو. دا پرونه څنګه واقع شوې ده موږ د اطلاع میلاوه شوې ده زموږ مختلف ټیمونه دلته راغلي دي د اپریشن کې موجود دي خلک هم مکمل تعاون کوي. دغه شان د ریسکیو والا هم راغلي او دا مانګان هم راغلي دي ټوټل خپل انشاءالله کوشش کوي. زموږ امید دی څنګه چې زموږ دا خلک روان دي څنګه چې دا کار کوي انشاءالله دا به میلاو شي او کوشش خو دغه دی انشاءالله. تاسو ټیمونه د چانجل پولیس چې کوم الکاران دي کوم عمله ده پرون د پرسته په سپاټ باندې دوی سره وخت په وخت شته راځي ضرورت اپریشن کی ساخت نه موږ خو چې پرون موجود یو یو ټیم خو زموږ دلته موجود دی یو دلته کته موجود دی کته یو ټیم دی هغه سره موجود دی او موږ په خپل دلته موجود یو او پرون چې دا ټوټل خلک لاړه ماخام هغه نه پسته پورې موږ دلته پورې یو سو دا ټوټل خلک چې کوډون ته لاړل هغه نه پس بیا موږ دې ځنه لاړو خپل ټانې ته اثر وخت بیا ان شاء الله بیا راغلیو.